ثبوت نور کتابونه تلوي توضیح مولوي حسامي دا ټول کتابونه نسبتا دا هغه په نسبت باندې خو نصاب کم دی خو خیر د علم د حصول لپاره دا هم کافي دی اصل مقصد د علم دی چې سړی قواعد وپېژني شکر دی هغه کتابونه اوس هم شته اگر چې هغه کم کتابونه به علما وینو د هغې اثر به ډېر زیات وفاق پکې ختم کړي دي چې زما په ذهن کې هغه مناسب ختمول نه و پکار. مولانا فضل الرحمن صاحب سنگ سړی دی مختصر رد ووایي زما علم کوئ سیاست نه قرار شه یعنی دا علم او سیاست جدا شی دی جدا شی دی نو بیا د علما ولې سیاست نه پوهېږم ممکن ده شیخ صاحب د علماو سره خاص کر چې ای علما کرامو سره چې کوم د زنانه کینی نږدې یا په سټیج باندې یا سي پریس کانفرنس کې د دې ته په کوم نظر ګورئ په شریعت کې د دې حکم سره آیا دا جایز دي داسې کول خپله نه ده خوښ زه خپله هم دا وایم چې داسې نه ده پکار. پرویز مشرف صاحب چې د دنیا نه رخصت شوی دی وفات شوی دی بیا پارلیمنت کې سپیکر صاحب چې هغه دپاره دعا وکړي سینیټر مشتاق صاحب د هغې نه انکار وکړو چې د هغه دپاره دعا نه کومه ستاسو سوچ څه وی که به دغه ځای تاسو وی تاسو د هغې دپاره دعا کوله که نه به کول؟ شاته ویډیو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. زما دپاره نن ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه زه ډېر وړوکی وم چې موږ به د شیخ صاحب بیانونه کتل او الحمدلله نن الله پاک ماته هغه سعادت حاصل کړه چې شیخ صاحب سره زموږ ناسته وشوه هغوی سره زموږ نن د انټرویو موقع جوړه ده په دې زه الله تعالی ډېر زیات لوی شکرګزار یم او بیا د شیخ صاحب چې دوی خپل ټایم راکړ شیخ صاحب ډېره زیاته مهرباني چې تاسو موږ له ټایم راکړه ټولو نه اول تاسو ته شانګلې ته به راتګ هرکلی ووایو. شفیع الله صاحب محترم ډېره مهرباني الله تاسو له خیر او برکت درکړي الله خوشحاله کړي. شیخ صاحب تاسو خو چونکې دویم ځل شانګلې ته رالی نو شانګله تاسو ته څنګه ښکاره شوه شانګله څنګه ده او بیا د شانګلې خلک څنګه دي؟ نو که په لومبي ځل د شانګلې خلکو زما قدر عزت نه وی کړی او ما دلته مینه نه وی لیدلې زه بیا دوباره ولې راتلم نو دا د تانګلې د خلکو محبت دی مینه ده زه چې کله هم شانګلې ته راشم ټول خلک ډېر ښه استقبالیه کوي ډېر رانه تاویږي را تاویږي شانګلې خلک دیني خلک دی مذهبي خلک دی دیني مذهبي خلکو علماو سره مینه وي نو د دوی ما سره ډېره زیاته مینه ده ډېر محبت دی او ډېر طالبان د شانګلې موږ سره ښکته په دارالعلوم نعمانیه کې دورې حدیث کې سبق وی الحمدلله. شیخ صاحب اکثر چې زه چا سره انټرویو کوم زما دغه تپوس اکثر د علماو نه وي چې یاره دیني زده کړه مو چېرته کړې ده او فراغت مو کوم سن کې شوی دی او استادانو کې څه نومونه یاد دي که نه؟ الحمدلله ما خو مختلفو مدرسو کې سبقونه ویلي دي او د ما خپل نیکه و مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه سره مې وړه دوره کړې ده او نور مختلفو مدرسو کې اسباق ویلي دي خو یو لوی داستان دی او دوره حدیث مې پاکوړي کې کړی ده علوم حقانیه کې د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه. سبقونه څنګه ویلی شي هغه وخت کې په ګرانه ویلی شي دي په اسانه ویلی شي دي اکثره ډېر مسایل دي که نه؟ لازمه خبره ده چې د دې اوسنۍ زمانې نه مخکې طالبي ګرانه وه اوس خو ډېره اسانه شوې ده مخکې خو درسونه او هر طالب به درسونو پسې به ګرځېده چې چا سره به کم کتاب و هغه به یې ښه وی نو هغه له به طالبان تلل نو هغه وخت طالبي سخته وه خو الحمدلله څومره چې په دې
دغه کې لاره کې سخته سړی برداشت کړي، تکلیف برداشت کړي، محنت برداشت کړي، هغه امر الله تعالی برکتونه زیات ورکړي انشاءالله. شیخ صاحب د هغه دور چې کوم وخت کې لکه تاسو علم کړی دی یو کتاب باندې به ډېر وخت لګېده، اوس په لږ وخت کې ډېر کتابونه ویل کېږي، څه فرق محسوسوئ په علم باندې یا په علماو باندې د دې څه اثر به وي که نه؟ در حقیقت همغه نصاب دی، څه لږ کتابونه وفاق پکې ختم کړي دي چې زما په ذهن کې هغه مناسب ختمول نه پکار، نور همغه تقریبا علم د پاره همدغه 8 کاله وي او هغې کې زمونږ چې کوم درس نظامي دی هغه پکې پوره ویل کېږي الحمدلله. صرف دومره ده چې مخکې به بعضې کتابونه داسې وي چې هغه به زیاتي کتابونه به طالبانو به هغه وي، په دې منطق کې به ملا حسن وي، په دې منطق کې به قاضي وي، حمدالله به وي، سلم به مکمل وي، مرزا قطبیه به وي، میر زاهد ملا جلال به وي، او دارنګې میر دی ساغوجي دا ټول مونږ ویلي دي، ټول هم ښودلي دي. دا کتابونه اوس لږ ختم شوي دي، شرح جامي به مکمله ویلې کېدله، مختصر معنی به اول نه اخره پورې مونږ خولم ده، او دا مونږ دا ما چې کوم نمونه واخیستل دا مونږ په مدرسو کې پړاو کړی دي، دا مونږ الحمدلله ښودلي دي. متول به پکې داسې مسلم الثبوت نور کتابونه، تلوي توضیح مولوي سامی دا ټول کتابونه نسبتاً دا هغه په نسبت باندې خو نصاب کم دی، خو خیر د علم د حصول لپاره دا هم کافي دی. اصل مقصد د علم دی چې سړی قواعد وپېژني. شکر دی هغه کتابونه اوس هم شته، اگر چې هغه کم کتابونه به علما وینو د هغې اثر به ډېر زیات. یو دوه تپوسه شیخ صاحب سیاسي کومه تاسو بد ومه ګڼئ ځکه چې تاسو راتګ دلته او بیا زمونږ سره کېدای شي ملاقات داسې نصیب نه شي، تاسو سیاسي چې دی نو تعلق ساتئ د جی یو آی سره او ډېر خلک د هغې نه نفرت هم کوي بعضې خلک. زه به دا تپوس وکړم چې مولانا فضل الرحمن صاحب څنګه سړی دی؟ مختصر راته ووایئ. زما خو په نظر کې ښه سړی دی، الحمدلله ډېر لوی خدمت کوي، په پارلیمنت په بنیاد باندې د دین خدمت کوي، او سیاست خو د شریعت نه جدا شی نه دی، د شریعت یو شعبه ده. مولانا صاحب ښه سړی دی او ډېر ښه کار کوي او ډېر زبردست محنت کوي ماشاءالله. شیخ صاحب یو 2 ورځې مخکې دلته یو پروګرام شو، هغې ته علما کرام راغلي وو، د نفرت او یا د اختلاف په وجه نه وی مخ هغوی دا بیان کړی و چې یاره علم کوئ سیاست نه قرار شي، یعنې دا علم او سیاست جدا شی دی، که جدا شی دی نو بیا د علما ولې سیاست کوي؟ نه پوهېږم چې دا بعضې خلک ولې دا وایي چې سیاست نه قرار شي او علم کوئ. سیاست خو د علم شعبه ده. سیاست څه ته وایي؟ سیاست اصلاح د امت په یو خاص نهج او طریقه باندې کول، دا خو د پیغمبرانو کار او حدیث کې نه یادي. رسول الله مبارک نه فرمایي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، چې د پیغمبرانو په خوا چې څومره نو هغوی خپل سیاست کړی. سیاست څه ته وایي؟ قیام علی شی بما یصلحه، په داسې طریقه د یو شي نګهباني کول چې ته د هغې اصلاح وکړې. دا خو کار د علماو دی. یو هغه سیاست دی چې کم مغربي طرز سیاست دی، غیر مسلم والا سیاست ته چې هغې کې بالادستي د عوامو وي، نو هغه یقینا ګناه ده، هغه ناجایز دی، هغه حرام دی. او کم سیاست چې په هغې کې بالادستي د قرآن او د سنت وي، او هغې کې د قرآن او سنت چې کم احکامات وي د هغې نه هټ کر څه خبره نه وي، او په هغې کې د قرآن او د سنت بالادستي وي، او انتظامی امور ټول د قرآن او سنت تابع وي، نو دا خو کار د انبیاو د علماو دی. بهر کې کم خلک چې سیاست ته سپک وي، ممکن ده چې د هغې په نظر کې به دغه مغربي یا مشرقي طرز سیاست وي، کم کې چې بالادستي د عوامو وي، د فیصله د عوامو په قرآن د پاسه راځي او اثر انداز کېږي، ممکن ده. شیخ صاحب د علماو سره خاص کر چې ای علما کرامو سره چې کوم دا زنانه کینی نږدې یا په سټیج باندې یا سي پریس کانفرنس کې، د دې ته په کوم نظر ګورئ؟ په شریعت کې د دې حکم سره آیا دا جایز دي داسې کول؟ در حقیقت جایز ته به جایز وایو، ناجایز ته به ناجایز وایو. د ښځو د سړو یو ځای ناسته پاسته په شریعت کې چا جایز ګرځ کړي، او ښځو سره یو ځای ناسته دا خو مناسب نه ده. خو لیکن زه ستاسو په اشاره باندې پوه شوم، در حقیقت بعضې امور داسې وي چې په هغې کې بعضې وخت مجبوری راشي. فاطمه جناوه لوی لوی علما کرام هغې سره په یو سټیج باندې ناستې کړی. نن چې کوم خلک اعتراض کوي دا ټول د فاطمه جنا سره په یو سټیج ناسته کړې وه هغوی، نو دا ګناه وه، ولې ورسره کوله؟ بعضې وخت کې د ملکي مفادو یا د اسلامي د نظریې د حصول او د هغې دپاره یو سړی یو جومات ته ځي او لارې چقړې دي او لارې خرابې دي، نو دی به څه کوي؟ منځله به نه ځي. بعضې وخت کې بعضې امور
دا مناسب نه دي چې هغه وشي، خو دې ته جمهوریت نه وایي، دا د جمهوریت د حصول یو لاره ده که نه. نو زما خپله نه ده خوښ، زه خپله هم دا وایم چې داسې نه ده پکار. به امر مجبوري بیا زموږ علما په دې ښه پوهېږي چې به امر مجبوري بعضې امور داسې پېښ شي چې هغه نامناسب وي، نه ښه نه، خو لیکن د مجبورۍ د وجې نه هغه مجبورۍ داسې دي چې هغه اوس وخت کم دی چې زه درته ووایم د هغې د وجې د حصول لپاره بیا بعضې مجبورۍ کې سړی لږ یو پوټې دغه شي، مجبوره شي. شیخ صاحب آخري تپوس دا کوم چې نږدې وخت کې جنرال پرویز مشرف صاحب چې د دنیا نه رخصت شوی دی، وفات شوی دی، بیا پارلیمنټ کې سپیکر صاحب چې هغه دپاره دعا وکړي، سینیټر مشتاق صاحب د هغې نه انکار وکړ چې د هغه دپاره دعا نه کومه. ستاسو سوچ څه وی که به دغه ځای تاسو وی تاسو د هغې دپاره دعا کوله که نه به کول؟ مسلمان هر مسلمان چې وفات شي هغه له دعا پکار ده چې خدای پاک یې وبخي، دې کې څه شک نشته. هر چا خپل سوچ دی، موږ د چا سوچ نشو دغه کولی، خو به حیثیت د مسلمان هر چا له دعا پکار ده. ډېره مننه شیخ صاحب، ډېره مهرباني. خپل کور بچه په الله ته ورکړي اجازت او ګوره همدم ټي وي د لوی الله په امان.